مولانا حجت الله سے انشاءاللہ خبر اب ہم دک شانتی مختصر خط الوصف کوشش کو چې زر شرایط ویلې شي او دعوه متعینه ده او یا کاغی کې څه خفا وغیرہ څه تنقیحات وغیرہ چې ډاری کوشي او انشاءاللہ بس نور مناظرینو ته به مونږ میدان هموارو. اول خو څه مختصر غوندې پس منظر خپل مسلمانانو وروڼو ته په میډیا کتونکو ته او دا چې کوم زموږ مقابل کې ناست دي دوی ته وړاندې کوم. څه وخت نه مخکې ډېر وخت شو تقریبا کال خواوشا کېږي مولوي اسماعیل صاحب هغه به کلیپونه کول او په کلیپونو کې به یې دا خبرې کولې چې د پنجپیریانو عقاید د جمیعت علمای اشاعت او د اشاعت توحید و سنت د دوی عقاید وی دا صحیح نه دي. په هغه لړ کې زموږ مولانا مفتی بلال دیوبندي صاحب د هغه په خلاف کې کلیپ وکړ. کلیپ یې چې وکړ په هغې کې دا وویل چې د جمیعت علمای اسلام ځینې عقاید شرکي دي او ځینې بدعي دي. د هغې د وجې نه مولوي اسماعیل په جذبه کې راغلی او بیا کېناستل د مناظرې میدان جوړ شو. په هغه میدان د مناظره کې مولوي اسماعیل دا وویل چې اول به په حیات النبي باندې مناظره کوو. حیات النبي موضوع مقرر شوه اگر چې هغه د هغه خپله یو لاره وه چې څوک ورته د فرار وي یا دار څه وي هغه لاره باندې د خپلې تېښتې کوشش کو خو لیکن مولانا مفتی بلال دیوبندي صاحب هغه ورته وویل چې ټیک ته دا خرنډ به لرې کړو او د دې نه بعد به بیا مونږ خپله موضوع باندې هغه موضوع دا وه چې د جمیعت علما اسلام ځینې عقاید شرکي او ځینې بدعي دي په دې باندې به بحث وکړو. هغه خرنډ اوس لاړ شو د هغې نه بعد بیا مفتی بلال صاحب دعوت ورکړو چیلنج یې ورکړو د مناظرې په هغه زړه موضوع باندې. مولانا مفتی ندیم صاحب هغه قبول کړو. هغه چیلنج دی هغه دعوه ده انشاءالله د هغې دپاره مونږ څه شرایط اول وایو کم شرایط انشاءالله هغه به اتفاقي وي. زه پخپله چې مولانا مفتی ولی الرب مولانا مفتی راته دا خلک وایي دوره د علم مې نشته نوم مې ولی الرب دی. دا مولانا مفتی عرفان الله صاحب دی دا هغه بنیر دا مولانا ریاض صاحب دی د بنیر دی او دا مولانا ابوبکر صاحب دی د سوات. ابراهیم د هغه عذر دی والعذر عند کرام الناس مقبول هم تاسو سناس درجه کې کرام الناس ګڼو ستاسو کرام الناس نو عذر به ستاسو په نسبت مقبول وي. بله خبره دا ده چې دعوه متعینه ده. که دعوه کې بحث کوئ درسره کوو که تنقیحات کوئ په دعوه باندې بلکل لیکلې دعوه درکوو. تنقیحات یې وکړئ جواب دعوه به راکوئ. د هغې نه مخکې شرایط چې کوم دي شرایط مناظره دا مجلس د هغې دپاره منعقد شوی دی. په هغې کې زه شرایط وایم انشاءالله ځینې به اتفاقي چې په کومو ستاسو موږ سره اتفاق وي نو په هغې باندې به یو بل ته آو کوو او چې په کومو اتفاق نه وي نو په هغې کې تاسو بیا خپله معارضه پیش کولی شئ. اول شرط دا دی چې دواړه فریقین به انشاءالله مناظره فقط د رضای الهي دپاره کوي. تاسو خپل تعارف وکړئ صحیح الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وقدره والصلاة على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. زما محترمو دانن چکم مجلس ستاسو مرګرو مخته دي دا مجلس په یو
جماعت د علماء دیوبند باندې د کفر شرک و غیره د فتوی مبارکی منعقد شوی لک صبر نه ولی صبر اوس په دې ځای کې مسله دا د ملګری اولنې ټرن واقعستو تا دا دوه مې کو نه دي د پار وروړي جمعیت علماء اسلام نه کدا دوه مې کو نه دي د پار چې زما پټرن کې مت لګي نو بیا بحث نه چلی دا تاسو ته واپس ملاوي نه تاسو ته ملاوي کې غلطه خبره دا مې کیو نه مې یو پدیری موري صاحب چې ستا خبري زه خبر نه کوم چې زما خبري تم چې تا مچولي ما مچولي بیا فایده نشته زبم لګي ته هم لګي نه الته دوه مې کړی نه خو ځان ته مفتي صاحب ما خبره ته غوږ کړه مفتي ولي رب صاحب مفتي صاحب تاسو پرې دی د سیده تاسو خبرې وکړې کنه مې تراوه پکان راو چې زموږ نمبر دې خبرې کولې چې تاسو خاموش وئ زموږ در باندې د ساواز مور صرف د تعارف خبره کړې دا نور ساواز نه لري کړې او تاسو دا کنه کده سیده په هر خبره باندې ټک لګیو د دې نه موږ لګاو دا په طریقه کار نه لري مې کو نه دوی یو دي مفتي ولي رب صاحب جمعیت علماء اسلام نه زما خبره ته وخت کړه پدې اتفاق پولیس صاحب دا مایک ما ستاله ریکو ما ته ګوره صبر ما ته پولیس تا ته ګوره دا مایک یو کې زدان دا اصول نه دوه خبر نه دا طریقه نه ده مایک یو نه یو په کومه خبره چې اتفاق راځي کنه صرف د قواعد دا دي نه دا بیا څه پیدا شو د دې په نمبر کې تاسو خبرې کوي هغه پکې راځي او دغه خبرې پکې نه راځي نو تاسو په خپل نمبر کې جواب وکړئ کنه زموږ هم در باندې ملاحظات شته بلاغت نه ده زما خبرې ته وخت کې تاسو خپل نمبر کې دغه دا مې تلر کا نه مې کیو نه مستقل دی نه لګیدل مې کیو کا چې زمان نمبر یې زب خبره کوم ما ته لګیدل یک سب تاسو صبر نه دغه مسله نه ده صرف یو لګوا یو بزلګم او ما خپل نمبر کې جواب وکړئ بیا به یو کار وکړي دا مایک به چې هغه نه لري کې هغه ول ته خبرې کوي هغه به وایي لکه بل ورځ نه غوندي زنده‌باد موږ راغلو زبم لګي ته دا مایک باندې لري کې څنګه چې هغه مستقلی خیر ته څه وته مستقلی نو بیا بحث پیدا نشته نه مولوی صاحب منګ الحمدلله لک صبر ما ته وښه پولیس دا اوس ما ته زمان نمبر ده دې لاره کې خپل خبره کوي راشي تاسو اصل مسله په عنوان کې ورانیږي نه لک صبر عنوان دې د فعلان نه د فعلان کوم ځای وزن بل راغلی دا د فعلان وزن د اخراج دی کنه د فعلان د اخراج نه دی پولیس صدیق بسم الله الرحمن الرحیم مقصد خبره مساله دا ده لک صبر زه چې کوم خپل خبره کوم ولی الرب سے مساله دا ده منګ الحمدلله د بحث خلق لک صبر کنه په طریقه په اصول باندې را سره بحث کوي خو بهتره به او کنا به اصولي نو بیا به تاسو موږ به شریک دغو کو زبا زمنګ استادو د بحث اس پیدا نشته چې ما پګړې په سر کړي او تام پګړې په سر کړي او غوبل می جوړ کړي دا عوام یا نور مسلمانان با دا کم درس موتا ترا کی کم از کم ما او تا د قوم پیشوایان چې زما په نمبر کې تم خبره کې او زم لګي دا بسم د زنانو دو جنگ یقیني خبره دا زمونږ دی ملګری دونه درې مروړي شو دا مونږ هم کول شو اصول می دی ملګری سره خبره کړي دا تا کیمرا تلګراوه دی ملګری سره خبره کړي وا د وی زمانم ابراهیم دی را سره پر ریکارډ باندې ټول ریکارډ موجود دی هغه دروغ ویلو دوکه کړي وا نو می ابوبکر دی خو زما د تا شروع کې ویلو بل مولانا بلال سے خپل کلپ کې ویلو زمان نمائنده هغه مولانا ابراهیم دی صبر کا
زمان نمائندہ مولانا ابراہیم تاثر رابطہ کی مولانا ابراہیم پزیما سر رابطہ کی مولانا ابو بکر دروغ ویلو او خیر زد اصول سڑیم الحمدللہ پا اصول میں سرطا آخر پوری خبر کردہ ریکارڈ موجود دے کہ بحث دا اصول مطابق وی فیدہ ورکی کہ دا اصول نا خلافی نبیا بٹیم زما استاذ مشترکہ زائے کی کم از کم تام پل کلی پریخ دی و مقصد در آغلی منگم راغلی و مقصد در الحمدللہ نو پدغ بنا باندی چه زمانگ استاذ و ٹیم زائلش لک صبر اول ٹیم دم داوش اس مسئلہ دادا دی ملگری باندی ما میک ددی خاطر یو کچھ شور نکی زمان نمبری درخواست کم ولی الرب سے ابتا سر زمان دا درین مجلس تی دار تا پتی دی ملگر تو پتنی زمان درین مجلس تی خود دو مجالس حال ما او تا معلوم دی چاگئی کہ زمان استا اگا بحث چی وغا نتیجے تا رسیدل او کنو رسیدل خیر تا معلوم دی اس مسئلہ دار چی دا مجلس کم از کم نتیجے تا رسی گی منس کی خراب نشی درخواست بکم چی زمان پٹیم کی خبر مکوا ما گور ازان سر کافی نہیں ولی استا کم خبر ما تمخ تراشی غزان سر اولی کم تم میرا بانیو کا زمان کم خبر قابل مواخذی زان سر اولی کا چکل دے نمبر راشی پاگئی کی خبر ہو دریم خبر دارا چی تاستا من خپل دزی امن مکمل در کردی الحمدللہ او دا با انشاءاللہ پا خپل کور کی تنہائی کم گواہیو کی چی دی ملگرو دا خپل مسلمانیو دا خپل وادی پابندی کردی منگ تا تویلو چی منگ بدری کسانیو ریکارڈ موجود دی ملگری سرا یو بکم رمین دا ملگری اگر چی زمان میزبان دی خو بیان منگ پدریو ملگرو کی شمار کی چی منگ دی تا ملامت رانشو منگ دری یو را سر کم رمین خیال مدیر بل تاسو اگر چی ملگری زیاد راغلی چی حس قسم اعتراض نلر بحث کو کلس کینی شل کینی الحمدللہ زمانگم پختانیو ملمت خوشحالی کو دا ٹول زمان ملمانی زمان رون اس مسئلہ دا ولی الرب سے ابدل تا چمنگو تاسو راغلیو پا مسئلہ دا کفر راغلیو تاسو دا جماعت نمائندہ مولانا بلال سے فتوہ لگولی دا کفر اس پاغا مسئلہ باندی ومنگو تاسو بحثو کچھ آیا تاسو دا کفر نسبت چاہتا کوئی اس مسئلہ تاسو کا چیز منگا مولانا بلال سے دا مولانا اسماعیل سے سر بحثو اس پدیدے کی دا مولانا بلال سے مولانا اسماعیل سے بحث اغا قابل بحث گر زول زما پر خیال دا بلا یعنی زکال دا بحث شوی دی یو نتیجہ رسیدل دے خبر اختتام ترس دلے کاغذ دی کلی شوی دی سنگ شوی دی بد شوی دی کخشی اغا دغید قل مجلسو کما ہوتا زلو خبر باندی بحث کو بیان میٹیم زائش بل تاسو ویلی دی چیز منگا مولانا بلال سے ویلی چی بازی عقائد کفریہ شرکیہ دی آغا با ہم لوگ وضاحت کی بل تاسو ویلی چی منگ چیلنگ مولانا بلال سے برکڑی دی الحمدللہ علماء دیوبند زوانانو قبول کردی استاذ محترم ترجمان علماء دیوبند فاتح فرق ضالہ مبتدع اگر چیلن دا مولانا بلال سے قبول کردی لکا سنگ چی دا نور اہل بیدعو چیلن قبلی بل تاسو خپل ملګرو تعارف کو منستاسو چیلن قبول کړی راغلی چیلن مطابق الحمدللہ خپل وخت باندې منګن ناس تاسو هم راغلی جزاکم الله زما سره ملګری حضرت مولانا مفتی حجت الله سے مناظر اسلام دامت برکاتهم العالیہ مفتی حجت الله سے دا زمون میزبانم دی او زما سره معاونم دی زب خپل بنده عاجز فیض الحسین حقانی او دا زما سره خوا کی مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالرحمن عابد سے دامت فیوزاتهم دی دلتا دا علماء دیوبند دا طرفنا دا نمائندہ پہ حیثیت دا نوجوانان احناب دا نمائندہ پہ حیثیت دا مفتی محمد ندیم سے محمودی دا غی دا نمائندہ پہ حیثیت باندے منگتا سرا بحث کو دا زمان دا ملگرو تعارف شو اس برا روان ٹرن کے تاز خفل دعویٰ پیش کی تاز زمان باندے کم قسم دعویٰ دا کم فتوہ دا کم الزام دی یا حقیقت تغب تاز واجہ کئی مخیب انشاءاللہ بل ٹرن کی خبر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم زمون مجلس د شرائط مناظره ہو شرائط مناظره اول دی ورپسې بیا دعوه ده کمی خبره چې مولانا مخکې وکړي اوله خبره خدا وکړه چې د دیوبند په عقایدو باندې تاغی کفري ویلي دي مونږ دیوبند عقایدو ته کفري نه دی ویلي مولانا مونږ جمعیت علماء اسلام یا د جمعیت علماء اسلام دا دیوبندیان نه دي دا د دیوبند په مقابله کې جمعیت را ایستل شوی دی
د جمعیت علماء هند په مقابله کې راایستل شوی دی کفایت المفتی به ځان لګورئ او ان شاء الله که مو خوښئ نو د تبې حواله مو ښیو. دویمه خبره یې دا وکړه چې کومه طریقه د بحث ته بالکل مونږ په طریقې د بحث پوهیږو او تا سره زما بحثونه شوي دي او ته ما ډېر ښه پېژنې او تا ته زما څه قرضونه پاتې هم دي. یو د ستا د نوم قرض مې د تم پاتې دی چې تا ته ما ویلي ستا په دې نوم کې شبهه شرکیه د فیض الحسین کې دا ریکارډ باندې موجود دي. دویم دا مې د تم ویلي چې د فرعون څه تعریف دی نو تا ما ته وایي د فرعون تعریف دا دی چې فرعون روح مال جسد ته وایي ما دا تعریف په تام صادق دی تم د روح مال جسد مجموعه وایي تم ولې فرعون شوې په دې. بله خبره یې دا وکړه وایي دوکه یې کړی دوکه نه تا ته ما وویل ما والعذر عند کرام الناس مقبول خو چې کرام الناس کوی که نه تا ته ما د ابراهیم مولانا عذر پیش کړ چې هغه معذور و د هغه په ځای تا سره رابطه مولانا ابوبکر صاحب وکړه هغه رابطه په هغې کې تا ته دا د دې وجې نه دغه خبره وکړه چې تا به بیا ویل چې نه نه او خیر دی او راضي به او هغه به باز کوي او هغه به خبرې کوي او د هغه عذر او که کرام الناس نو عذر د کرام الناس په نظ مقبولي. بل د مولانا اسماعیل خبره ما دې وجې نه ده کړې ما صرف پس منظر وي. نور مناظره به مفتی ندیم صاحب کوي او د هغې په مقابله کې مناظر اسلام مولانا مفتی بلال دیوبندي صاحب به کوي. مناظره چې کوي جماعت متعین کدا نه چې ته لګیا شي نوجوانان احناف په خدای یقینو که نوجوانان احناف تنظیم دی نه د سره ته څه شی د کور کې 15 کسه راجمع شي نوجوانان احناف ستا تنظیم جمعیت علماء اسلام دی. که ته دا وایې چې یا مې سیاسي تنظیم دی او دا مې دیني تنظیم دی او دا مې د مناظرو تنظیم دی او د دې شي او دغه شي په هغې به د تم پیش کړم چې دین او سیاست کم خلک جدا کوي دا عیسایان دي دین او سیاست چې کم خلک جدا کوي دا مشرکان دي د تقي صاحب حواله به درته زه پیش کړم. تکمله د فتح الملهم نه هم جلد 224 سبب بیازان لو ګوري. نو زمونږ خبره بالکل په اصول د تاسو سره خو په اصول راځي که په اصول نه راځي نو بیا موږ لم چل راځي. تا رشیدیه به ویلي که دیني ویلي نو بیا راشه خیر دی درته به یو ښایو. رشیدیه کې ذکر کړي دي چې د بحث 3 اجزا دي اول مبادی دي بل اوساط دي او بل مقاطع دي. مبادیاتو کې خبره شروع ده په دې کې تعیین د شرایطو کو تا ته ما خبره شروع کړه د شرایطو او تا وی زه خپل تعارف کوم تعارف ته زه خپلو کټولو پیژندي. اوساط د مولانا بلال او د مفتی ندیم کار دی هغه به یو بل سره بیا کوي. مقاطع اخر کې د ثالث بیا کوي. اوله خبره چې کومه ده د مبادیاتو په مبادیاتو کې رشیدی والا ویل دي تعیین د مدعا کول کیږي. تا مجلس منعقد کړي د شرایطو اول شرط واوره کړي را سره اتفاق خو صحیح ده کنه نو بیا خبر وکړه دواړه طریقې به ان شاء الله مناظره فقط د رضا الهی د پاره کو دا معنی نمود نمایش د پاره نه د دې پوروان چې اختلافي پکې بیا ویل شي. دویم طریقې بعد د فضول کلام بکواساتو او د کنزلو نه پرهیز کو دا نه چې یو ځای کې بس اشاره او چاته هغه الفاظ ویل چې هغه بالکل د شریعت خلاف لکه غیر مقلدینو سره چې تاسو مناظره او هغه یو تم پکې بل شان الفاظ ویل داسې الفاظ به بیان وایي. بل دا چې د فضول خنداګان نه بزان ساتي ځان بساتي. بل دا طریقې په حین د مناظره کې د نامناسب حرکاتو نه ځان ساتي. دا نه چې نامناسب حرکات هم شروع کړي تاسو مناظرې چې کومې شوي دي هغه ټولو خلکو ته بالکل معلومي دي چې تاسو په کومې طریقې کړي کم حرکات او سکنات تاسو کړي دي او هغه د تورو معیار مناظره ته معلومه ده چې پای کې دغه یو الګ ته ګلابي جانان د کسه د لا وړو کې نو پای کې چې کومې کیسې راغلي وي او موږ د تا ته ویلو مې مولوی صاحب دې سړی ته وګوره دا دې څه کوي نو غلط حرکات دا بالکل د میډیا می ویډیوم لګیدلی د دین علاوه موږ او تاسو مسلمانانو نو غلط حرکات په بالکل نه کوي. بل دا طریقین با د وخت د مناظرې خیال ساتو چې کم وخت متعین شو په مشوره باندې کم رز متعین شو کم ځای متعین شو کم وخت متعین شو داغه به خیال ساتو او د وخت نه به کم از کم 20 منټ مخکې حاضری کوو. قبل پرس سوکراروانی لارت نه ګډوډ شوی وغیرہ نو په وخت پر رابطه کوي چې موږ پلاني ځای کې داسې شوی. بل دا چې تعداد د افرادو د مناظرې لپاره مناظرین خو متعین دی که خو بس خبره نشته یو طرف نه مفتی ندیم صاحب دی او بل طرف نه مولانا بلال دیوبندی صاحب دی بس دغه دواړه دي دی به مناظره کوي. د ویډیو والا که یو کس وای که دوه وای اب ته په خپل ویډیو کې وای په خپل ټرن کې به وای چې یو کس که دوه کس. بل دا دی چې تعیین د دورانی د هر جانب د دې وخت نه کوي چې هغه وخت کې بل 10 منټه خبرې کو 15 منټه کو 2 منټه د لپاره چې هغه ځای کې بیا نزا پکې ناراضي
تعیین د مقام براته توخی کته ځای راکې د امن ذمہواری به وي کما ته وایي چې ځای راکې بالکل د امن ذمہواری به در کوم تاریخ مناظره هغه متعین کړه دا ځان څخه ولیکه خیر کله که بیا او بل وخت د مناظرې دورانیه د مناظرې ورپسې انشاءالله بل ټرن کې به زه بیا دعوه وایم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ولی الرب سے یو خبر اکڑا چتا سرما امان کوٹ مجلس کی یو خبر کڑی وا چستا پنم کی شائبہ دا شرک دا فیض الحسین مولی سے محترم زما پنم کی شائبہ دا شرک دا موضوع زان سرا مخت اولی کا دیشتا موضوع نا چی فارغ شو انشاءاللہ تا تبزبیا اخیم چستا دا کورنا چی زما پنم کی شائبہ دا شرک تا او کستا پا جہل دلیل دی دا انشاءاللہ بیا ووری تا تو بیا معلوم شی چی دی شائبہ کی زخطاؤں او کا حقیقت دی بے مولی سے محترم ہوئی تانما تپوس کرو چی فرعون تعریف راتو کانو مولی سے بوئی چی تاوی چی روح مع الجسد مولی سے محترم فرعون تعریف نو دا فرعون مصداق متاتا بیان کرو چی دا فرعون مصداق دا مشخص مسمى سرد روح مع الجسد او دا هم تا پخپل باندی پیگی اغازے کی زما استاذ زیر بحث مسئلہ اگر چی امن دم نراکو دشپی پا یو بجا امان کوٹ تا درغلم یاد بدشی الحمدللہ بل مولی سے محترم ہوئی چی داخو عذر دی العذر عند الکرام مقبولو چی ابراہیم پزے ابو بکر رابطہ کولا دا زمان موبیل لی دا شورون بطات از اخیم چی مولی سے محترم دما تخفل نم ابو بکر خودلو او ابراہیم یا خودلو دما تدانوی چیز ابراہیم نیم ابو بکر یم ابراہیم غزر لری مولی صاحب اخت پرتگان ما چوا بل مولی صاحب محترم ما توی چی نوجوانان احناف سوک نپی جنین و خیر دخلا کابرن لگتا پوسکا چی نوجوانان احناف سوک دی داب انشاءاللہ چستا یو مشر ترد مفتی مجتبہ سے پوری مفتی توصیف سے پوری ترد شیخ طیب سے پوری ٹول گواہی ورکی چے نوجوانان احناف داکم جماعت تھی بل مولی سے محترم ماتوئی چے سیاست او دین جدا کول وی دا طریقہ دی سیانونا دا طریقہ دی سیانو دان مولی سے محترم نیٹ راوالوا ستا شیخ طیب سے چپ بنیر کے کم انٹرویو ورکول آغوی سیاست کاروبار دی اس فلمشر عیسائی گانی کے مسلمان بل مولی سے محترم دعوالا ندا کڑے و شرائط ذکر کئی مولی سے محترم لکن تددی خل دعوی وضاحت اکا دا شرائط سڑی علکی چے زما اوستاد دعوا یو حد تا ارسیگی نو بیابد مناظری اوساتو دا پارا شرائط الیکو تا دعوالا ند ذکر کری صرف چلنج ورکڑی چی دا جمعیت علماء اسلام او بیامولی سے محترم دا ہم مورا زجبدی وقت تاثر ناسیم نزا دا جمعیت علماء اسلام دا کارکن دا نوجوانان حناب دا نمائندہ حیثیت دا مناظرو دا جماعت ناسیم اس کے تات دا زمین چی مولی سے محترم ستاسو پا باجوڑ کی دا مناظری مجلسو نپاغی کی تاسو دا عمران خان دا پاٹے حمایت کردی او کدا درتیں پا بنیر کی دا جماعت اسلامی حمایت کردی او کدا درتیں چی پا مردان او پا سوابے کی دا نیشنل حمایت کی نوزبتا توسین چی دا نیشنل تا اور اپنا تنمائندہ شا آغا خلقو چی کم عقائد دی دا نیشنل والا پاغا کی دا تنمائندہ ناستی یا مثال دا جماعت اسلامی کم عقیدہ را پاغی تنمائندہ ناستی یا دا عمران خان پا جماعت کے سمرہ افراد دی دا آغی جماعت نمائندہ تناستی مولی سے محترم کم از کم تدیجے کی خل جماعت ولی مخطن راولی
استاد جماعت نم دی اشاعت التوحید و سنة زماد جماعت نم دی نوجوانان احناف طلباء دیوبند زد خپل جماعت طرفنا نمائندہ په حیث ناستم تم د خپل جماعت نمائندہ په حیث باندې ناستی جماعت مناظره کو او د جماعت طرفنا نمائندگی حق ادا کا حق دانه د جماعت جمعیت اوس بدرته و مولوی صاحب جمعیت علماء اسلام الحمدللہ یولوی جماعت تی چپاغی جماعت کی شیر کو پکڑنے کے لیے گیدڑ کو پالنا پڑتا ہے یا کتے کو پالنا پڑتا ہے مولوی صاحب محترم پا اغی کی با عیسیان ہم منگ لرو اغی کی با ہندوان ہم لرو اغی کی با عیسیان ہم لرو پا اغی کی با شیعگان ہم لرو او پا بازین کی با پنچپیریان ہم پکی لرو خو مقصود با الحمدللہ زمانگ جمعیت علماء اسلام نظریہ دا علماء دیوبند عقیدہ سنگ چقائد جمعیت اعلان کردے دے چھ میں کٹر حنفی ہوں کٹر دیوبندی ہوں الحمدللہ جمعیت علماء اسلام دا قائدین جمعیت نظریہ علماء دیوبند او زمانگ عقیدہ و نظریہ ہم علماء دیوبند لیکن دا ملک پا نظام حوالے سرا اغی خدمت دا جمعیت علماء اسلام دا پلیٹ پارن نکے بل مولوی سے محترم ما تشورو کرل شرائط نوڑان دے خطا چیلنج ورکڑے چیلنج دے اولو کہ شرائط دے اولو تاوی چستاس واقعیت شرکیہ دی اس عقائد جمع دا عقیدی دا مولوی سے محترم دا یوی عقیدی دیجے کہ ما تتعینو کا ذکر چگن عقائد چی استاد دی ملگری کلپ راسر پر ریکارڈ موجود دی استاد دی ملگری ویلی دی چپ مناظرہ کی صرف پیو نسبت باندی بحث کی گی نو استاد دی ملگری چی کم از کم دا عقیدی دا طرفنا وضاحت استاد نمائندگی کو اقا یو عقیدہ تا پا کاغذ اولی کا چی استاسو دا عقیدہ دا کفری دا یا دا شرکی دا صد حکم بھی سنگ چی دے چلنج ورکڑی یو عقیدہ تا واضحہ کا انشاءاللہ دا غیب پا مقابل کی با زما ہم عقیدہ ووری چی زما استاد جماعت اشاعت و توحید و سنہ پنچ پیران پا بارے کم عقیدہ او نظریہ دا بیادہ ماتا شرائط ذکر کول پا شرائط کی وہی مقصود با دا مناظر اظہار دا حقوی مولوی صاحب دی رشیدیہ کی لکلی بل مولوی صاحب محترم ماتی نامناسب الفاظ او حرکات بنکے مولوی صاحب محترم دا بیواز مناظرہ کی نا بلکہ کیبین کے بیم نکے بلکہ مولوی صاحب محترم ماتوئی چی تعین دا وقت نو تعین دا وقت خوب خام خاکو بیٹے مخصوص بانگم نوئی بل مولوی صاحب محترم ماتوئی چی کنزلی بنکو نو بالکل لکہ سنگا شیخ طاہر سے او پاگی کی بیا منت اشارات راکڑل چی پلانی جے کے تاسو کنزل مولوی صاحب محترم آغا کنزل دو واحد اللہ بکواسی گستاخ آبلور زنے دا پینڈے پا مناظرہ کتا اوریدلی دی اس یا مور چدا کم خلد آغدا آیا دا خلد پگڑے سر مناسب وا واحد اللہ وحدان سمر کنزل کڑی سمر سپکی ویلی دی دا خپل جماعت کم از کم پدی بانے ہم پابن کا او بل مولوی سے محترم ستاسو نمونگ گیلے دا کنزل بارکی نکو ذکر ستاسو شیخ طاہر سیب چوئی قرآن کریم کنزل کڑی دی قرآن کریم نعوذ باللہ وی دا سی کنزل یکڑی زی پخلی باندے نشم راوستے کڑی کارڈی پکاری چی درت اولگوم الحمدللہ من کنزلی نکو او بل دیوی دروغ بنوائیو نو بلکل او بیا منگ تیشاری اکڑی نو بلکل دروغ بنوائیو منی شاکر لمی 60,000 روپے ورکڑی دی منی شاکر سیبی چننا زماخ پلیوی کمرکی راتوی چرا کو پستیج بیدر کما چی خلق کرا اپاروم نو مولی سے محترم منگ دروغ نوائیو دا موضوع دا مناظر متعلق خبروں کا اضافی خبر مکوا کہ اضافی خبر کے نو بیا بزما اوستا ٹیم ضائع کی گی بیا بمکی چلی گو بعض زمانگم دل تراغل زی اخفل لی اوستا سے اخفل زی اوگنی لگیا بو انشاءاللہ خودی موضوع تراشا زما اوستا زیر بحث چتا چکم چیلنج ورکڑے گا چیلنج طرف تراش